نیکی خیلی احترامات می قبول کړي. عزتمندو تاسو به د معاشره کې نه چې روزانه رنگ پارنګ نوې نوې کارنامې مخې ته راځي. اوس تاسو دا وګورئ څومره غټ ظلم او جبر شوی دی چې یو ځوان راپاسېدلی دی چې د خوښې واده نه کولو باندې چې خپل ځان یې هم په تمانچه باندې ویشتلی دی او پردی تور سره یعنی ناوې هم ویشتلې ده. دوستانو د دې زلمي عدنان نوم دی چې د یوه جنۍ خوښه وه، هغې سره تعلق و، هغې سره به ربط ساتلو. د کور کې وویل چې مورې دې کور ته ورشه او دا جنۍ ماله وغواړه رشته ورولېږي. د عدنان به بار بار دا خبره کوله او مور ته به یې ویل چې رشته خامخا ورولېږي. پلار هم یې راضي کړه چې رشته دې وغواړي. مور به ورته ښه وکړله خو د پلار یې پې رضا نه وه. یو شپه یې پلار کور ته رالی او د عدنان مور ورته وویل چې عدنان دغه رنګې خبره کوي چې دا جنۍ ماله وغواړي. په دې دوران کې د عدنان پلار غوسه شو او وی ویل چې عدنان له به دا جنۍ نه کوي، د لا به زه خپله ورېره هغې سره به ورله نکاح تړمه. عدنان مور ته وویل چې نه مورې زه دا نه کومه او چې کومه جنۍ زه تا ته یادومه دا ډاله په ښه په دلاسه وکړئ، هسې نه چې وروسته تاسو بیا هم خفه یې او زه هم خفه یمه. نو ښه دا ده چې تاسو ماله دا جنۍ وکړئ. که دوی شول او که عدنان شو خو اخر یې ورله دا جنۍ ونه کړله او ترو لور سره یې ورله نکاح وتړله. واده ښه په دوم دام سره شروع و. د جنۍ کور والا هم راغلی وو او دوی هم وو. دا روټۍ په یو شادي خال کې ورکوله. ټول ښه په دوم دام سره په خوشحالۍ باندې وو. دې کې د عدنان سره په بډه تمانچه وه چې خپله ناوې یعنې تره لور هم ورسره ناست وه، په صوفا باندې ناست وو. دې کې عدنان تمانچه راویستله، لومبې یې په ناوې باندې پیر وکړلو چې هغه یې یعنې په سر ایښې ده او په سترګه ته یې ګولۍ وتلې ده. چې کله یې په دې ډز وکړلو دا یې وویشتله نو سمدستي یې په خپل سر باندې تمانچه کېښودله او ډز یې وکړلو، خودکشي یې وکړله. انا لله و انا الیه راجعون. الله تعالی دې د دواړو جنتونه نصیب کړي. عزتمندو موږ به ورته څه وکړو؟ موږ به ورته صرف دا دعا وکړو ځکه چې دا دعا وسم دی. خو عزتمندو موږ ته دا پکار دي چې کله رشته کوو، کله زوی له کوو یا خپل لور له کوو، نو پلیز مهرباني وکړئ د دوی نه لږه تپوس پوښتنه کوئ، ځکه چې وروسته دې کې ډېرې زیاتې غټې لانجې راځي. چې کله هم بچي له رشته کوئ لږ ترې تپوس کوئ، لږ ترې تپوس کوئ چې دا جنۍ ستا خوښه ده یعنې یا دا ستا لږ خوښ دی، لږ تپوس معلومات یې کوئ. خدای په والدینو باندې حق هم جوړیږي چې دا د دوی نه تپوس وکړي چې خپله خوښه باندې دوی نکاح او رشته وکړي، چې بیا وروسته پښیمانه او خفه نه یې چې دا اوس څنګه عدنان دا غټه حادثه وکړله. دوستانو دا وه زموږ د دې وخت نیو معلوماتي ویډیو. د نورو نیو معلوماتي ویډیو دپاره زموږ د چینل ماته سره سبسکرایب کړئ چې تاسو ته بیا هر یوه نیو معلوماتي ویډیو په اسانتیا سره میلاویږي. والسلام.